دریم شی هغه مواسات. مواسات همدردی ته ویل کی. دا یو سره نه دی جایز، نورو کافر سره جایز دی. مواسات دا دی مثلا هغه اوګه دی، کافر دی، اوګه دی، هغه مور کی، هغه تګه دی، هغه توبه ورکی، هغه ستا گاونډي دی، هندو دی، سیک دی، او داغه په کور کې لږه تند تیریږي، ته داغه خبر والی هغه ته واسطه چې دا والا خپل کار په باندې روان ک. دا مواسات همدردی ده. هغه باندې سم مصیبت او تکلیف راغلی دی، هغه مصیبت او تکلیف داغه سره پورته کی. دا مواسات او همدردی ده. دا کولای شي. البته د یو کافر سره دانه نه پکار، هغه دا چې په میدان د جنگ کې د مسلمان سره کوم کافر جنگيږي هغه سره دانه، هغه سره نشي کولی. چې مثلا هغه زخمی دی او ته کینه داغه مرهم پټی کې، نه، دغه وخت کې خدای قتل په دې کې اجر او ثواب. قران کریم کې الله جل شانه فرمایي چې دا خلق قتل کې د جنگ په دوران کې او بیا هغه سره دانه کې. یو متابعت ته او متابعت هغه دا دی چې ته داغه خبره منی، نو که خبره دنیایي منی نو دام ټیک نه ده، او که په دین کې داغه سره اومنل نو دې سره ته د خپل دین نه اوته او داغه په دین باندې شي. مثلا هغه ته دعوت درکو چې دا کاردا سی او کا خبر او سره ته داغه په مذهب کې اومنل، تا دین پرې خو ته داغه په دین باندې شي. د دې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. دا عرض مې دا کول زما عزتمند شي د کافر سره موالات الله جل شانه منع کړي. کاغه د حکومتونو په سطح باندې وي دوستی وسره نه ده جایز، کاغه د افراد په سطح باندې وي، کاغه مثلا تجارت او معاملات سره کوي او په دې بنیاد باندې وي داغه سره دوستی جوړ کړي، نو دوستی نه. معاملات هغه سره کولای شي کنه، معاملات دي ته وی لین دین، هغه باندې سودا خرڅه داغه نه سودا اخلي. دا وسره په هغه وخت کې کولای شي چې کله هغه دغه تجارت دغه شی دغه سامان یا د پیسې د مسلمان خلاف نه استعمالي. که چېرې دا بیا په مسلمان خلاف استعمالیږي، داغه د قتل، داغه د وجلو، داغه سلاح هغه باندې هغه اخلي وغه استعمالي، بیا دا حرام دي. ځکه چې ته داغه تقویت هغه ترسي، داغه سره تعاون کوي. قران کریم کې الله پاک فرمایي ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. بر، احسان، تقوا، په دې کې تعاون د خلکو سره کوي. یو سړی ښه کار کوي ته سره تعاون وکړه، یو سړی تقوا اختیاري ته سره تعاون وکړه، په خبرو کې، په لار خولو کې، په مدد کولو کې. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لیکن په ګناه کې د چا سره تعاون مکو، او په دشمنی کې د چا سره تعاون مکو. هغه یو مسلمان سره دشمنی کوي ته سره په هغه مت کې تعاون کوي، هغه ته پیسې ورکړي، هغه ته رسد رسې، هغه مضبوطه مالی لحاظ سره مضبوطه. دا څومره خبره چې تر اوسه پورې شلې ده، تاسو ته علماء وی تحریرن تقریرن راتلل بایکاټ مبارک دغه همدغه مطلب دی. اسې ته تلش چین تلاړ شه، جاپان تلاړ شه، کپړه راوغواړه، بل یو شی راوغواړه، بل یو شی راوغواړه. لیکن چې کله دغه پیسې لګیا دي غي په حالت د جنگ کې دي یا دغه وخت کې نه دي، لیکن دا غي یو اداره ده او هغه فند چې په دې طریقه باندې لاړ شي هغه خامخا په دې کې استعمالي. دغه وخت کې د ایمانی غیرت تقاضا ده چې ته د هغې سره دا معاملات نه کې، ګنې ته هغې ته تقویت رسې او هغه تا چې کوم نینو علالی او ما هغه اپنی پیروں پر کلاړی مارنا، خپل خپا په تبر باندې وهل دي، خپل ځان لالولو زبه کول دي. ځکه چې مسلمان خو د مسلمان رور دی. المؤمنون کالجسد الواحد. ټول مسلمانان دا په منزله د یو جسد دي. لاس، خپې د بدن، وګونه، پوزه، سترګې. چې دا سترګه کې تکلیف وي، درد وي، نو د سر نه تر خپو پورې ټول انسان دړمن وي. چې په غوږ باندې دړ وي نو د سر نه تر خپو پورې ټول انسان دړمن وي. نو چې کله یو مسلمان باندې درد نو په کار دار چې د ټولې دنیا مسلمانان هغه تکلیف هغه هغې ته محسوسېږي، هغې وایي چې موږ په تکلیف کې. نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے مومنانو
تاسو منی سي دشمن لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، تاسو زما دشمنان او خپل دشمنان په دوستۍ باندې منی سي. او زما عزتمند دغه معامله د مسلمان هم ده، ته خپل مرګرتیا، خپل صحبت، خپل دوستی، خپل تعلق، خپل من محبت د چا سره کېدا وګور. یو سړی دی وګوري چې داغه دوستی د چا سره د پدې زړه کې د چا ته ځای ورکړی دی، که یو نشئی، یو فاسق فاجر، یو زانی، یو ډاکو، یو غل سره ستا دوستی ده او د زړه نه سره دوستی کې او محبت وسره کې دین معلومیږي چې هغه کوم کار کې ملوث دی، هغه کار ستا خوښ دی. او که د یو نیک کس سره ستا دوستی ده نو دین معلومیږي چې ستا د نیک کار خوښ دی. د سړی پته د دوست نه لګي. که یو پلار دا معلومه چې زما دا زوی دا څنګه دی، اخلاقی لحاظ سره څنګه دی، عمل یې څنګه دی، نیک دی که نیک نه دی، دی تپوس وکړي او دی وګوري چې د زوی ناسته پاسته د چا سره کوي. که هغه د نشیانو سره کوي نو معلومیږي داسې چې نشه خوښه ده، او که تر اوسه پورې اورېدلی نه نو نن دی که سبا دی دغه زوی به په دې نشه باندې راوړي. او که دی د جوارګرو سره کینی نو کېدی شي چې په جوارۍ باندې راوړي. او که دی د هغه خلکو سره کینی چې هغه زنات دي نو کېدی شي چې دیم په دې بد فعل کې مبتلا شي چې څه قسم خلکو سره د ناسته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه صحبت، نیک صحبت، نیک مرګره، نیک دوست، داغه مثال لاسې دی لکه یو سړی هغه د مشکو کاروبار کوي او ته داغه سره کېناستې، داغه دکان دی، یا به تا ته مشک درکړي یا به ترې نه ته واخلې او یا به کم از کم داغه په ځای کې چې ته ناست یې تا سره د هغې عطر وږمون خلي، تا نه به څه وخت پورې د هغې عطر ووینځي. او چې کوم خراب مرګری دی، فاسق فاجر دی، بد صحبت دی، داغه سره ته ناسته کې داغه مثال داسې لکه د لوار د بټۍ، د لوار په بټۍ کې او داغه د بنۍ په خوا کې چې ته کېنې نو یا به بسر راشي، ستا بدن کپړې به وسوځي، په هغې کې به سوري جوړ شي، یا به کم از کم چې هغه پانغري کې کومه کوله لوګۍ نو د هغې هغه بدبویي به ستا کپړو پورون خلي نو هغې سره به ستا د کپړو نه بویځي. صحبت صالح ترى صالح کند، صحبت طالح ترى طالح کند. ستا غشتل خرصول، ستا معاملات هغې باندې هم سړي باندې هغه هم اثر کوي. ته د چا نه سودا اخلې او ته د سودا غشتو دپاره چاته ځې، په بازار کې تا د کوم سړي انتخاب کړی دی هغې ته ته وګوره. ټیک ته د هغې تعلق د معاملاتو سره کولی شرعن حرام نه ده لیکن په تا باندې به اثر کوي. داسې کس ځان ته وګوره. ستا ګاونډ د چا سره دی، که چېرې ګاونډ دی د ښه سړي سره نیک سړي سره نو تا هغه نیکي به په تا باندې اثر کوي. او که ګاونډ دی د خراب سړي سره نو د هغه بدي، د هغه فسق، د هغه فجور به په تا باندې اثر کوي، اثر نه به خالي نه پاتې کېږي. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې د کافر سره دشمني الله جل شانه د هغې امر کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کوي. البته مواسات په بعضې ځایونو کې مدارات او بعضې ځایونو کې معاملات د هغې اجازه شته، لیکن موالات، دوستی او تعلق د زړه دا یو ځای کې قرآن کریم کې د دې اجازت نه بلکې صراحتاً په دې باندې نفي ده چې د هغې سره تعلق ساتل نه دي پکار. الله جل شانه دې زمونږ تعلق د مؤمنانو سره ډیر کی، د الله جل شانه سره دې زمونږ مینه الله پاک ډیره پیدا کی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دا د ایمان جز دی، د الله سره محبت د ایمان جز دی، د مؤمنانو سره محبت دا په ایمان کې داخل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تر هغې پورې تاسو کې یو کس مؤمن نشي جوړېدی تر څو پورې چې زه هغه ته د هغه د ځان نه، د اولاد نه، د هر چا نه زیات محبوب نه یم. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله، چې کوم مؤمنان دي د هغې محبت د الله جل شانه سره د هر چا نه ډېر زیات وي. الله پاک دې موږ ته په ښو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا